یا بس تاسو نه یېرئ یو صحابي د 500 ونو باغ دی تقریبا د 200 ونو باغ یو غټ باغ دی حائط د دوو کسانو په جګړه رااله په یو ونه باندې یو کس یتیم دی هغه راپاڅېده د بل کس ته وایي چې دا ونه زما ده هغه بل ورته وایي چې دا ونه زما ده رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي ګوري وایي زه په خپله ګورم چې دا ونه د چا په حد کې ده دې خوا هم باغ دی او دې خوا هم باغ دی دا ونه ده دا د چا ده د یتیم ده او که د یو غټ سړي ده چې ویې کتل دغه ونه د غټ سړي په حد کې ولاړه وه چونکې هغه بل سړی د یتیم دی جاهل ورکوټی دی پلار یې وفات شوی دی د رحم قابل دی د شفقت قابل دی د ښکلولو قابل دی د لاسه کولو قابل دی د اوښکو اچولو قابل دی ورکوټی دی ولاړ دی د الله نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ونه وکتله ونه د غټ سړي په حدودو کې ولاړه ده خو د غټ سړي ته چې دا ونه خو ستا ده خو که مهرباني وکړي او دا ونه دې ماشوم له ورکړي نو زه درله ذمهواري کوم چې الله رب العالمین به د دې په بدله کې تاله یوه ونه په جنت کې دري دا ورته کله د دې په عوض کې به الله تعالی په جنت کې څه درکړي څومره ونې صرف ګوته وخوځوي زه پوهېږم سړي وویل چې یا رسول الله دغه سړی د عثمان رضی الله تعالی عنه دوست عثمان رضی الله خبر شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سړي چې ورغی ونه وکتله بیا ورته چې ونه خو ستا ده خو که دې ماشوم له ورکړي نو په عوض کې به الله جنت کې ونه راغی سجده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا خواله راغلی وی داسې خبره کړې وی تا انکار کړی وی ولې بیا داسې کار وکړه دا ونه خو ما خلاصه بیا نه یې ختم وی یوه ونه نه دغه دوه ونې به درکړم دا ونه راکړه نه څلور ولې پنځه ولې لس ولې وی نه وی دا ټول باغ در کوم مخامخ باغ ګورې او دا چا دی وی ستا دی وی دا در کوم دا یوه ونه راکړه دا ټول باغ در کوم که 100 ونې دي او که 200 دي او که 500 دي او کجورو بوټي دي او غټ غټ پکې ولاړ دي او ټول یې دې نه ښې دي خو دا ونه اوس ځکه ښه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه ده د چا دا ونه اوس ښه ده یعنې د دې ونې نه زما ونې ښې دي خو دا ونه اوس د یو وجې نه ښه ده وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش دا ده چې دا ونه دې ماشوم ته ورکړی شي بیا زه صحیح شو باغ یې دې واخیستو ونه ورکړه ابو دحدا رضی الله واقعه ده ذهن دې راولئ ابو دحدا رضی الله چې کله باغ ورکړو یوه ونه واخیسته اوس را روان دی چې ګوري باغ کې پخوا هم دا عادت دی زمیندار خلک چې نو ماشومان په دې پټو کې ګرځي راګرځي زمینداري کوي اسمانه کوي ماشومان یې لګیا دي په باغ کې اوړي راوړي خپله کوروالی هم ورسره ده ابو دحدا رضی الله را روان دی د لرې نه ورته اواز وکړو یا ام دحدا څه ویل ویل ما تجارت اخیستل خرڅول مې وکړل څنګه اخیستل خرڅول مې وکړل یوه ونه مې واخیسته او ټول باغ مې ورکړ څنګه دې ټول باغ ورکړ او یوه ونه وی جنت کې مې یوه ونه واخیسته او دا باغ مې ټول ورکړ دا د ډېر بهترین تجارت کړی دی د ګټې والا تجارت یې کړی دی اوس زمونږ او ستاسو دنیا سره مینه که اوس مونږ او تاسو چاته وي چې لکه جنت کې یو بوټی او دا ټول کور دا وایي ستا ما څخه دی چېرته بوټی او چېرته کور د څلوېښت لکه ګروپو کور یو بوټی هلکه بوټی نه دی ته د بوټي مالک یې ته به ورځې هلته خبره د ورتلو ده دا غټه اوږده فلسفه ده چې ستا پکې ګوټه ثابت شو ته به ورځې ستا ملکیت دی هلته مونږ یو که بوټی نه د بوټي پاڼو مالکان شو پکې مونږه بهتر یو بیا
بیا خو هغه شی دی غټې څانګې به کوي لښتې به پکې میوې دې هم نه راکوي صرف د پاڼو مالک مې جوړ کړي هلته صرف د پاڼو مالک چې ما ته وایي دې ونې پاڼې ستایي نو پاڼې به زه دې رالم نه راشکوم بیا دې نه خپله بیا دې دپاره به استعمالوم نه نو ما نه بیا بل څوک د جنت نه بهر راوباسي وایي راوځه ښځې ورته څه وایي هغې هم جنت خوښ دی ګوره ښه داسې زنانه زه د اشنا ته ور تېر شوی دی عزتمندو سړي هم د جنت نه ځان قربانوي زنانه هم قربانوي ماشومان هم د جنت طلبګار دي ماشومان هم خپل حق او د الله حق پېژني ښځه هم خوشحاله ده خاوند هم خوشحاله چې زه د خیره جنت کې زموږه ماشومان هم په دې زولېږي دا بوټو نه چې کله کجورې لږې پخېږي راغورځېږي وایي ودانه په دې املکا ملوکانه وغیره وغیره چې تاسو په دې باغونو کې کله ګرځئ د بوټو لاندې به یو دانه دوه چېرته پراته وي دا ماشومان یې بیا رالي غټان یې رالي خراب خو نه ایستله چې استعمالوي نو د ماشومانو په دې خپلو لمنو کې دا راجمع کړي دي مور یې ورته وکتل ماشومان ته ماشومانو ورو گزار کا واپس کوم دې باغ کې دا گزار کا ځکه چې دا باغ خرڅ شوی دی دا باغ د دې مالک اوسو زمونږ هلته دی که لاړو هلته به وکړو د دې باغ نه به ته فراغه اوس نه کړې دا د بل چا ملکیت شو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله تا پلاني سره لوز کړی تا پلاني سره لوز کړی چې دې ونې په بدله کې به الله رب العالمین جنت کې ونه درکړي وایي که دا باغ دغه ونه دله زه درکړم دغه لوز به زما په حق کې وي که نه وي چې ما له به الله ونه راکوي که نه به راکوي وایي ښه دغه ونه دې ما اخیستې ده او ما په هر څو قیمت چې اخیستي ما دې پته ده خو دا ونه والا خو ما له په جنت کې ونه الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی څومره ونې الله رب العالمین تیار خوشو والا چې تیارې پخې کجورې پکې راځوړندي څومره ونې الله رب العالمین ابو دردا برابر کړي د دې وی